اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، ماته ځینې ملګري په واتساپ باندې پیغامونه میسجونه پرېږدي چې حکیم صاحب زمونږ ګردو کې یا مثانه کې وړې وړې شګې دي یا واړه واړه کاڼي دي، د هغې لپاره داسې کورنی علاج راته وښیئ چې مونږ ټیک شو ورسره. نو دوستانو، یو کورنی علاج درته ښیم، اسان علاج درته ښیم د الله په فضل باندې. صرف 2 هفتې استعمال کوئ او د الله په فضل باندې چې ګرده کې وړې وړې تیږې وي یا مثانه کې وي او تشه متیازې مو ورسره لکه نه کېږي بندېږي، د هغې لپاره بهترین فارمول درته ښیم. نو دې کې 4 شیزونه دي دوستانو. یو پکې د نیمبو دی، یو پکې د زیتونو تیل دی پکې، او اصلي شات دی پکې، او د سیب سرکه ده پکې. نو دوستانو، نیمبو ما اول نه په چاړه باندې نیم کړی دی، صرف تاسو ته طریقه ښیم. نیمبو به داسې راوالی او ځان ته به په یو ګیلاس کې داسې نچوڼي کوئ چې د اوبه نچوڼي شي تاسو سره بالکل. دا وینئ، بس دومره. دا به یو سیر ته کېږدئ. دې نه بعد به تاسو راشئ د زیتونو دا یو چمچ د زیتونو د چای والا چمچ په استعمالوئ، او کوشش دا مو کوئ چې د زیتونو تیل تاسو ته اوریجنل میلو شي. دا به دې کې حل کوي. ٹھیک شو جی. بیا به تاسو راشئ، الله مو بخا، د شاتو ته به راشئ. تاسو شات چې کوم دي بهترین شات په ګورئ، کوشش وکړئ چې د وړو مچو شات درته میلو شي. دا ما سره د وړو مچو شات دي. دا هم یو چمچ د چای چې کوم چمچ یې به استعمالوئ، ښه زیاته به نه استعمالوئ، بس دومره. دا پکې هم حل کوي. درې واړه شیزونه یې پکې واچول او حل مې کړ. د دې نه بعد به دوستانو دا سرکه ده د سیب سرکه ده، دا هم پکې یو چمچ، یو کاشوغه. دا یو کاشوغه که زیاته شي که کمه شي څه فرق نه کوي، خو یو کاشوغه چې وي. دا 4 واړه شیزونه ما تاسو ته وښول. کم دي؟ سرکه د سیب، شهد دی، ګبین، او الله مې عزت وکړه د زیتونو تیل دی، او نیمه ډکره د نیمبو ده. دا به 4 واړه شیزونه یو چمچ حل کوي. داسې څنګه ته مو وښوله، او دا ستاسو روزانه یو خوراک دی. داسې روزانه به یو خوراک جوړوئ. دا به تاسو سحر او مازدیګر په نهاره باندې استعمالوئ. نو 20 ورځې یا 15 ورځې چې الله په فضل باندې تاسو دا استعمال کوئ، ماته به دواګانې کوئ د الله په فضل باندې. او دویمه خبره دا ده چې چا ګردو کې تیږې د 5 mm نه زیاتې وي، 10 mm وي، 12 وي، د ځینو خلکو پکې 40 ما لیدلي دي. د هغې لپاره ما سره خپله فارموله ده، او بیا زه ګولۍ در کوم درله 21 ورځې یا 40 ورځې کورس دی زما. هغه ځان له ګولۍ ما جوړې کړي دي. انشاءالله چې هر څومره ډبره وي، هر څومره تیږه وي، هغه به تشو متیازو کې میده کېږي به، او په تشو متیازو کې به درنه وځي د الله په فضل باندې. دا ویډیو د الله د رضا لپاره خپلو ملګرو سره شیر کړئ، چاته چې فایده ورسي. او دا فارموله مې چې درته وښوله دا لازمي جوړه کړئ. دا واړه چې شګو په نسبت باندې کمې تیږې وي او مثانه کې یا د متیازو په نالۍ کې نښتې وي، وځي نه، په درد سره راځي. نو دا فارموله اسانه ده. که تیږې غټې وي نو داسې خلک د ما سره لازمي رابطه وکړي. انشاءالله د اپریشن نوبت به نه راځي. د اپریشن نه بغیر به ټیک کېږي. د اپریشن ته چې چا اپریشن نمبر هغه شی مهرباني وکړئ، د اپریشن نه مخکې زما یو کورس استعمال کړئ چې هر څومره تیږه غټه وي، د الله په فضل باندې 40 ورځې کورس مې دی، مکمله تیږه به نه په تشو متیازو کې ریزه وځي، ریزه به نه وځي. زما د یوټیوب چینل هم دې کې شته، هم ځان سره سبسکرایب کړئ، او زما دا ویډیو خپلو یارانو دوستانو سره ډېره شیر